بسم الله الرحمن الرحيم. تقريبا مخكي سباكي جامدين منغا مركب مفيد اوج مركب مفيد اغا باقي اسمه مالدي يو جملة خبرية ده يو جملة إنشائية ده. ده خبرية اسمه منغو يو جملة اسمية ده جملة فعلية ده. وباقي كي من بياد معشوم تا تجرا كول طريقة مخودة ده. وصفر بس جامدين جملة إنشائية ده. نو دا جمله انشائیه ګوره دا چې تاسو ماشوم ته په دې وخت کې ښایي نو دا به د ماشوم ذهن وانخلي. نو دا جمله انشائیه به تاسو لږ وروسته چې کوم دی نو ماشوم ته بیا وښایي ځکه چې دې کې دا تمني او ترجي نو په دغه ترکیب باندې ماشوم پوهېږي ځکه چې حروف مشبه بالفعل لاندې دي ویلي یا چې کوم دی نو ندا شوله یا دغه شانتې قسم شولو نو دا به ورته لږ وروسته وښایي چې ماشوم د لومبي نه دا ساده ترکیب زده کړي. نو ورپسې ګوره مرکب غیر مفید دی. مرکب غیر مفید چې کوم دی نو هغه ساده پښتو کې ووایي ماشوم ته وی غیر مفید دی ته وایي بچي چې متکلم خبرو کې او مخاطب پې پوره پوه نه شي. لکه ماشوم ته وایي چې زه یم چې ابوکا ستا پلار اوس ستا پلار راغی لاړ څه چلی وکړو دې ته چې کوم دی نو څه وایه مرکب غیر مفید وایي چې فایده پوره نه ورکوي. مرکب غیر مفید چې کوم دی نو ورته وایي دا په څلور قسمه باندې دی. یو مرکب اضافي دی، مرکب توصیفي دی، مرکب بنایي او منع صرف. نو د ټولو نه لومړنی به چې کوم دی نو موږ څه ووایو مرکب اضافي به دې ووایو. ماشوم په دې باندې پوهېږي چې مرکب اضافي به چې هغې ته وایي چې په دې کې به د یو اسم اضافت شوي بل اسم ته لکه ورته ووایې غلام زیدین یا کتاب زیدین. اوس په دې کې چې کوم دی نو دا د دې کتاب اضافت چې کوم دی نو زید ته شوی دی، د دې غلام اضافت چې کوم دی نو زید ته شوی دی. چې په دې باندې تاسو کله پوهېږئ نو بیا ورته ووایئ چې بچي د دې د لومړني جز ته د دې کوم چې اضافت شوي دي ته مضاف وایي او دا دویم چې ورپسې کوم دی نو دې ته مضاف الیه وایي. نو د هغې نه بس به چې کوم دی تاسو کې اجرا ته بیا راولئ. په دې کې به چې کوم دی نو تسخیل النحو کې یا په غوړ باندې ورته کوم دی دغه شان د اجرا ولیکئ او په هغې باندې به چې کوم دی نو پوهېږئ. نو ورته به وایئ ګوره بچي چې دا ساده خبره دوه اسمونه راغلي دي ساکن البیت دا لومبی خو ورته دا ووایه چې دا مفرد دی که مرکب دی. نو دی بوی چې دا مرکب دی بیا مفید دی که غیر مفید دی نو غیر مفید دی ځکه چې اوس کوم بحث موږ شروع کړو دا د غیر مفید دی دا د مفید او د مفید موږ د دې نه مخکې ختم کړو. نو مرکب مفید به ورته بیا ووایه مرکب غیر مفید به ورته بیا وایي په دې باندې بیا پوهېږي. بیا مرکب غیر مفید کې چې کوم دی نو موږ څلور قسمه وایي. دا مرکب اضافي دی که مرکب توصیفي دی. نو ورته به وایي بچي چې دا مرکب اضافي دی نو ساکنو چې کوم دی نو مضاف دی البیت چې کوم دی نو مضاف الیه دی. خبر سړی نه بس به دا ساده دی په دې باندې پوهېږي چې بچي دا مضاف الیه تا څنګه وپېژندو یا د مرکب اضافي دا څنګه وپېژندو. نو ورته ووایي بچي چې ګورئ دوه اسمونه به راغلي او د دې دویم اسم د لاندې د دې مضاف الیه د لاندې به یو زیر راغلي یا به دوه زیر راغلي یعنې دا به مجرور وي. نو په دې زیر باندې به چې کوم دی دا مضاف الیه موږ څه کوو دا به پېژنو. نو ساکنو مضاف شو البیت مضاف الیه شو. دغه شان ورته وایي بیا ملت الاسلامي ملت مضاف شو الاسلام مضاف الیه شو. تپوس وکړئ دا په څه باندې وپېژندئ چې دا مضاف الیه دی. نو دی ورته دا وایي چې دا ما په زیر باندې وپېژندو چې د دې الاسلام د لاندې کې د میم د لاندې چې کوم دی نو څه راغلی دی زیر راغلی دی. ساکن البیت کې د با د لاندې د تا د لاندې چې کوم دی نو زیر راغلی دی. دغه شان بیت الله کې د لفظ جلاله د لاندې د ها لفظ جلاله کې د ها د لاندې چې کوم دی نو زیر راغلی دی. په دې زیر باندې دا موږ وپېژندو چې دا څه دی دا مضاف الیه دی. او ورته به ووایي ګورئ وی دلته کې دوه اسمونه راغلي دي الطعام حاضرون کې او دلته کې دوه اسمونه راغلي دي. نو دا چې کوم دی نو موږ مبتدا خبر جوړو الطعام مبتدا حاضرون ولا خبر شروع او ساکن البیت کې دوه اسمونه راغلي نو ساکنو چې کوم دی موږ مضاف جوړ کو البیت ول مضاف الیه جوړ کو. نو دا ولې مضاف الیه جوړو دا ولې مبتدا خبر جوړو. نو ورته وایي چې دا په دې وجه مضاف الیه جوړو چې البیت کې چې کوم دی نو څه دا دویم اسم چې کوم البیت راغلی دی د دې د لاندې دلته زیر راغلی تا د لاندې څه راغلی دي زیر راغلی دی جر راغلی په دې وجه باندې دا موږ څه جوړ کړو دا مضاف الیه جوړ کو.
او طعام حاضرون کې چې کوم دي نو دغه شانتي نه ده یا الانسان حاکمون کې دغه شان نه ده کې دا دویم اسم چې کوم دي نو دا مجرور نه دی نو په دې وجه باندې به موږ څه کوو مضاف الیه وجه کوم دي نو پیژنو نو ماشوم سره په ټول اجراو کې چې مضاف الیه بچی دي د وی مرکب اضافي دي کوم مرکب توصیفي دي مرکب اضافي دي څنګه مو پیژندو ساګر چې کوم دي نو مضاف دي البته مضاف الیه دي نو په دې باندې ماشوم چې کوم دي نو څه کې هغه به پوهیږي